السلام علیکم. نوی ویډیو سره تاسو خلک یو امید لرم چې تاسو ټول به روزه خوشاله وئ ژوند په مزو کې به وئ. داود شاه قاتل جان حبیب گرفتار شو. جان حبیب ټول حقیقت راښکاره کو. داود شاه باندې حمله څنګه وکړله تاسو په دې ویډیو کې تاسو سره د جان حبیب ټولې خبرې رامخې ته کوم. زموږ دا ویډیو خامخا وګورئ چې پوره معلوماتونه ځان خبر کړئ. د نورو معلوماتي ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ. د نشان څخه خامخا ووهئ چې زموږ هر یوه معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره ملاوي. لیشا 007 پلان داود شاه باندې پیښول کې ډېره زیاته افسوسناکه ما کړې ما ته به څوک څه وویل چې کله دا خبرې وشولې نو بیا ایپیار درج شوی دی، خو د ایپیار نه بعد خو جان حبیب نه دی گرفتار شوی. دې کې پولیس ملوث دي، پولیس دغه جان حبیب له پیسې ورکړې وې، پولیس دغه جان حبیب سره مشوره کړې وه چې تاسو په داود شاه باندې حمله وکړئ او موږ به بیا تاسو نه نیسو. خو دوستانو تر اوسه پورې جان حبیب نه دی گرفتار شوی. پولیسو نه جان حبیب پسې لټون شروع کړی دی. علي شاه 007 او د علي شاه 007 مول دنیا شاه په هسپتال کې په چغو باندې جاري او د خلکو نه د انصاف مطالبه کوي. وایي چې زما د خاوند قاتل جان حبیب دی گرفتار کړی شي. زما خاوند داود شاه باندې بل چا حمله نه ده کړې بلکې جان حبیب پې کړې ده. خو تر اوسه پورې پولیسو جان حبیب نه دی گرفتار کړی. آیا جان حبیب ولې نه دی گرفتار شوی؟ د جان حبیب اخر داسې کومه کارنامه شوې ده چې داود شاه په کیس کې جان حبیب تر اوسه پورې نه دی گرفتار شوی؟ دوستانو الله دې وکړي چې داود شاه الله تعالی صحت ورکړي او هغه په خپله خوله باندې ټول حقیقت معلوم کې ووایي چې په ما باندې حمله جان حبیب کړې ده. د نورو معلوماتي ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ. د انشاءالله څخه مخه وخی چې زموږ هر یوه معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره ملاویږي. والسلام.